مشهور واقعه ده عیسی علیه السلام د یو قبر خواته تیرېدو نو الله پیدا مړی دا قبر والا حالت منکشف ښکارا کو هغه ته عذاب ملاوي ده د مړی ته په قبر کې عذاب ملاوي ده د سخت عذاب کې مبتلا بیا سره پس سمودا پس عیسی علیه السلام په دغه لار باندې په دغه قبر خواته بیا تیرېدو نو بیا په دغه قبر حالت الله ښکارا کو نو هغه مړ په مزو کې او په آرام او راحت کې نو موسی علیه السلام حیران شو چې الله د کوم عمل په برکت سره د دې مړی نه تا عذاب اوچت کړو حالانکه د خو په قبر کې د عمل هم نه کړي او عمل نه کړي ځکه انسان چې مړ شي نو دا عمل نامه بند شي عمل نامه بند شي نو یا الله د خو عمل هم نه کړي د کوم یا عمل په برکت سره د نتا عذاب اوچت کو الله رب العزت وحی راولې غلا الله رب العزت فرمایل اے انسان د چې مړ شدنه یو وړو کې ماشوم بچي پاتې شي دی وړو کې بچي نو هغه مور چې د لون شنو د مور د مدرسې ته راوسته استاد لا او استاد ته کې نو استاد ورته وایي بسم الله الرحمن الرحیم د ماشوم په دی وړه جواب باندې بسم الله الرحمن الرحیم چې کله وې نو اے عیسی زما شان رحمت سره دا لایق ندی چې بچي په دنیا کې په دی وړه جواب ما ته رحمان او رحیم وای او زه د پلار له عذاب ورکوم دا زما شان رحمت سره لایق ندی دا چې بچي خو ما ته وای چا خو ډیر رحم کوون کې دی زه د هغه رب په نوم سره شروع کوم چې هغه ډیر زیات مهربان دی او انتهایی رحم کوون کې دی په دنیا کې بچي ما ته رحمان او رحیم وای چې دا ډیر لوی انتهایی رحم کوون کې ذات دی دا زما شان رحمت سره لایق نه دي چې زه بیا د پلار له عذاب ورکوم دیو جن مې په عیسی عذاب مې ته اوچت کو چې هغه ماشوم بچي دا کلمه وې بسم الله الرحمن الرحیم نو پلار یې ونه بچي بسم الله الرحمن الرحیم نو بسم الله الرحمن الرحیم دا غ بچي په ویلو په برکت سره د پلار نه الله عذاب اوچت نو دومره برکت والا کلمه ده بسم الله الرحمن الرحیم